بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو دی بس بل قانون چې کوم دی نو کالا باغ والا قانون دی. منګ د ماشوم ته وایي چې بچي هر و او یا متحرک د ورته وایي چې زبر در پیش پر راغلی نو هر و او یا متحرک او ماقبل تدی مفتوح وي تدی و او یا ماقبل چې کوم دی نو سوي مفتوح وي او دا به حرکت لازمی سره وي نو دا و او یا دا به چې کوم دی نو موږ څه کوو الف سره بدلو لکه کاوالا کالا بایاما باغا دغه شان بیا ورته ګورئ اهدا دا په اصل کې اهدا یو یا راغله ماقبل مفتوح دی دا یا الف سره بدل کړل نو اهدا دی جوړ شو دې درګې سره ماشوم سره نور بیا مجرا کو ها نه دا په اصل کې هاونه نو دا و متحرک دی ماقبل مفتوح دی دا و منګه الف سره بدل کو نه ها نه شو هم تری باغونو نه د بیا ماشوم لګ لګ پدې ګردانون کې لکه کالا نو دې کې بیا د ماضی صيغه دا بیا د کوم دینو د ماضی د جمع صيغه د بوزو بیا او په جمع کې کوم دینو بیا د مؤنث صيغه د بوزو هم تدې باب نه چې کم لومبني کمی صيغه راغلي دي په هغه کې ماشوم سره اجرا کو دا پکې ورته ورپیټ کو لکه ورته و چې بچي کالو پاسل کې سو ادا کولو وګو متحرک راغی ماقبل مفتوح دی دا و الف سره بدل کنو کالو شو دا شان چې کوم دینو د باغ یبیم دا هغه باب نه چې کمی صيغه راغلي دي په هغه کې ورته دا قانون سو کو دا ورته ورپیټ کو چې کله ماشوم تدې باب په ټولو صيغو باندې پوه شو دا قانون پکې ورپیټ کولی شي دا دی لګول شي ان شاء الله ورځ بیا چې بل ځای کې داسې راځي نو دا قانون ورې څه کې په اسانتیا سره به لګول شي نو ټول نړۍ باندې ماشوم سره هم په دې باب کې اجرا پکار دي چې دا ورسره وشي د ذهن کې دا چې کوم نه سکینی کوم مضبوط کینی او تدې لپاره چې کوم شرایط راغلي دي نو زه شرایط په ماشوم باندې یادول نه دي پکار لومبني اسانه طریقې سره ماشوم پويږي نو هغه ورسره منګو کو او ګوچره دغه شرایط په هغه باندې یادو دغه رټې په لګو نو داشته ماشوم داشته کار به زمونږ نه کوم دي نو ګډوډ شي ماشوم باندې قانون زده کی او نه په قانون چې کوم دي نو ولګیا او شرایط په شرایط قربان ختی نو تر کال اخره پورې باغ د رټې یادې نشي نو د اجرا غټه مونټو دغه ګډوډ شي رويس په پلاس باندې را نشي نو د رټې نه زیات زور کوم دي هغه په اجرا باندې لګول پکار دي